نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مشرانو کشرانو زما عزتمندو پښتنو السلام علیکم. نن زما په زړه کې راغی چې یاره نن دغه مونځ باره کې خبرې وکړو چې الله پاک چې کوم دی نو دا مونځ په چا فرض کړی دی او دا مونځ چې کوم مونږ کوو چې مونږ یعنې هغه صحیح مونځ وکړو او دا مونځ چې کوم دی نو دا خو د الله پاک د طرف نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دپاره یو تحفه ده. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معراج ته تشریف یوړو او الله پاک سره ملاقات وشو، الله پاک سره خبرې اترې وشو، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو الله ته عرض وکړو چې یا الله ما خو ټولې دي زما امت والا به څنګه ته وسولي، زما امتیان به چې کوم دی نو ستا دیدار څنګه کوي، تا به څنګه ویني. نو الله پاک ولې د مونځ تحفه ورکړه چې ستا امت به چې کوم دی نو زما دیدار ته په دغه مونځ په ذریعه رارسي. یعنې مونځ چې کوم دی نو دا الصلاة معراج المؤمنین دا چې کوم دی په حدیث کې دی چې مونځ چې کوم دی نو دا د مؤمن لپاره معراج الله پاک ګرځولی دی. نو اوس چې کوم دی نو مونږ ته لږ فکر او سوچ پکار دی چې مونځونه خو مغه دي چې کوم صحابه کرام وکول او د هغه وخت نو مکه مونځ دی مونږ ته رسېدو، خو ولې دا زمونږ مونځ ولې الله ته نه رسي، زمونږ دواګانې ولې نه رسي الله ته؟ که وګورې نو مسلمان په هر ځای کې نن سبا لتې خوري لګیا دی او غرق پرق دی وال خوري، که هغه فلسطین دی او که هغه انډیا ده، که هغه کشمیر دی، که هغه لبنان دی او که سیریا ده او که عراق دی، بلکې په هر ځای کې مسلمان نن خوار زار دی او دیوال خوري. او چې وګورو مونږه نو جوماتونه هم ډک دي. زه دلته په خپل ځاني دلته په یو کې چې کوم جومات ته ځې نو هر وخت ډکي، جوماتونو کې خلک هم ډیر دي، مونځ کولو والا خلک هم ډیر دي، خو د چا دوام نه قبلېږي. یعنې ته خپل سوچ وکړه چې دا څومره کالونه، زه یو 50 کاله به حساب کړو، د 50 کالو نه چې کوم دی امام کعبه د حج نه پس چې کومه دعا کوي په هغې کې وایي یا الله کشمیر آزاد کړي، فلسطین آزاد کړي، امریکا تباه او برباد کړي او اسلام له برې ورکړي او د اسلام حفاظت وکړي او دا ټولې دعاګانې کوي. بلکې هر جمعه امام کعبه دا دعاګانې کوي چې کله خلک هلته د جمعې لمونځ وکړي نو دا امام د دې دواګانو ذکر کوي په دعا کې د دغه ملکونو، خاص کر چې کوم ملکونو کې جنگونه دي د هغې د امن دواګانې کیږي، د هغې د ازادۍ دواګانې کیږي. خو زما وروره لږ سوچ وکړه ولې دا دواګانې نه رسي، الله ته ولې نه رسي، زموږ الله سره رابطه ولې نه ده جوړه؟ زه یو کس خو داسې په کار و چې د هغه دعا رسېدلی وي، دا دومره لکونه خلک کروڑونه خلک دعاګانې کوي په هر جومات کې، هر امام، هر کس، او الله پاک د چا دوام نه اوري؟ دا ولې؟ دا نه د فکر خبره ده که نه وروره؟ دې دپاره چې کوم دی نو دا چې توده کېږي لږ سوچ وکړي چې یاره آخر څه وجه ده؟ مونځ خو مغه دی. ګوره اصحاب کرامو به چې څه حاجت و نو صلات حاجت 2 رکعته مونځ ته به نیت وکړو، نیت به یې وتړلو او چې سلام به یې نو څرخولی چې د هغې هغه حاجت به الله پوره کړی و. یعنې دوا ته ضرورت نه پېښېدو هغې ته، صلات حاجت 2 رکعته مونځ به یې وکړو او هغه به قبول شو، د هغې هغه حاجت به پوره شو. ولې؟
د هغې رابطه جوړه وه. نن سبا زما که خیال لیکړي د تبلیغ والا او دا مولیان او دا وهابیان دا ټول خلک په دې موز باندې څومره سخت زور ورکوي چې موز کوه. دا تبلیغ والا چې راشي که نه په ګش ګرځي، نو که څوک وینه چاته ور وډبوي او هغه کس ني په کور کې، نو ورته وایي چې دی د ماښام د مونځ نه پس به بیان کېږي په جومات کې، نو ته به خپل رور او خاوند او چې څومره نارینه یا به رولېږي جومات ته، او تاسو په خپله مونځونه کوئ. په مونځ ډېر زیات زور دی. دا ولې دی؟ ولې چې دی د حقیقت نه دی خبر. په قرآن مجید کې صفا صفا راغلی دي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، او بیا ورپسې په دویم آیات کې دي هم یراؤون. یعنی الله پاک په قرآن کې صفا ویلي دي چې تباهي ده د کومو خلکو دپاره؟ هغه خلک چې مونځګزار دي. مصلینو ذکر شوی دی پکې. د هغې خلکو خبره مونږ نه کوو چې کوم بالمازه دی مونځ نه کوي، ځا خو ګناهګار دی نه کوي. دلته تباهي ذکر کېږي چې تباهي ده د هغې خلکو دپاره چې د مونځ د حقیقت نه خبر نه دي. فویل للمصلین، فویل وی تباهی ته، للمصلین د مصلینو دپاره، مونځګزارو دپاره چې د هغې د خپل د مونځ د حقیقت نه دي. هم عن صلاتهم ساهون، یعنی هغې د مونځ د حقیقت نه نه دي خبر. او دغه مونځ چې کوم دی دا که خیال لیکړي نو موږ اکثر په حدیثونو کې اورېدلي دي، په حدیث کې دي دا چې الله پاک به ستا دا مونځونه، تا دا څومره مونځونه کړي دا به ستا په دې مخ درولي چې ستا یو مونځ خو ماته نه رارسېدلی، رجسټر یې دا ډکې کړي دي، خو ستا یو مونځ قبول شوی نه دی، الله ته رسېدلی نه دی. چې الله ته ستا مونځ ونه رسي نو دا هغه شی خطا شو چې کوم الصلاة معراج المؤمنین دپاره چې کوم، یعنی د مؤمن دپاره صلات مونځ چې کوم دی نو هغه معراج هغه هم خطا شو. ستا الله سره رابطه سره جوړه نه دی، الله ولیدو نه الله ته ولیدي، ولې چې ستا مونځ الله ته نه رسي. نو قرآن مجید صفا صفا وینا کوي چې د هغې مونځګزارو دپاره تباهي ده چې کوم خلک د مونځ د حقیقت نه نه دي خبر. هم یراؤون، او صرف ریاکاري کوي. مونځ له په دې ځي چې یاره دا مالتې مې دا کلي والا مې دا ونه وایي چې یاره دا پلانکې خو بالمازه دی، مونځ له نه راځي، بیا به مې جنازه څوک نه کوي چې یاره دی خو جومات ته اړو راغلی نه دی، د جنازه مونږ نه کوو، دا بالمازه. نو یو ریاکاري جوړه دی، یو فیشن جوړ دی وروره. مونځ نه یو فیشن جوړ شوی دی، بس ته به یې کوې، که هغه قبلیږي که نه قبلیږي. په یو ځای کې چې کوم دی نو په جمع باندې مونځ کېدو، د ماښام مونځ کېدو نو امام چې کوم دی د 3 رکعاتو د فرض په ځای زما په خیال 2 رکعاتو باندې سلام وسرخولو. نو خلکو ورته وی چې یاره امام صاحب چې کوم دی نو تا یو رکعت کم وویلو نن، دا مونځ به دوباره وکړو. هغه ویل چې نه ما خو پوره مونځ کړی دی. په دې کې یو کس ورمخکې شو، حاجي صاحب غټه غټه ګیرې وه. هغه ویل دا خلک ټیک پوهي استاد جي، وی زه د ماښام مونځ کې زما 3 دوکانه دي او په هر رکعت کې د یو دوکان حساب کوم زه. نو نن مې د 2 دوکانو حساب وکړو، او چې په کوم دوکان زه په خپله کښېنم د هغې دوکان حساب رانه پاتې دی او تا سلام وسرخو. نو نن سبا زمونږه دغه حال. ګوره الله پاک چې کوم دی، یعنی دې ته قل هو الله احد، صحیح ده،
الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل کل ووایه هو الله احد چې هغه کوم الله دی هغه واحد دی یو دی. ټیک ده. الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم آمین ویلو. ای زما مسلمان وروره ته چې په مونځ کې ودرې دا کل هو الله احد وې نو دا ته چاته وې؟ تا کله سوچ کړی ته دا چاته وې چې ووایه؟ ولې چې ته خو په خوله لګیا که نه وې؟ نو د کل مطلب دی چې ووایه. ته چا نه تصدیق غواړې؟ ته دې خپل زړه ته وې چې ای زما زړه ووایه چې الله یو دی. هغه چې کوم الله دی په عرش باندې هغه یو دی. دلته ستا زړه څه وایي؟ والله نن قرآن وړه هیر شو. اوهو دا څه مسله وشوه. بیا وی الله الصمد. والله ښځه مې بیماره ده، ماشومان مې بیمار دي، هغې دوایي مې رانه پاتې شو. لم یلد او ډیوټۍ نه لیټ کېږم شابه زر زر ځه زر دا مونځ کوو. نو ته خو چې کوم دی ستا زړه خو منافق دی. ته چا ته خبرې کوې په قرآن کې؟ دا وینا ته چا ته کوې؟ دا خو چې ته کله ته ذاکر قلبي او ستا زړه الله الله کوي نو چې ته په خوله باندې کل هو الله احد وې نو دا زړه هم در سره وایي کل هو الله احد. دا تصدیق شو. الله الصمد دی وایي الله الله. دا تصدیق دی. یعنې ته دې خپل زړه ته وې او دا ستا زړه خپل ګواهي ورکوي، تصدیق ورکوي. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب چې کومه مخکې په خپلو تقریرونو کې دا خبره کړې ده چې کلمه ویل چې کوم دی نو دا آسان کار نه دی. په خوله خو چې دی انګریز هم دا ویلی شي، عیسائی هم ویلی شي، هر قسم انسان دا ویلی شي، بلکې توتی او خاروی هم ویلی شي. نو هغه توتی او خارو ته هم موږ مسلمانان وایو. هغوی به هم دا دعوه کوي چې موږ خو به جنت ته ځو ولې چې موږ کلمه وویله. نه نه وروړه په داسې خلاصې نشته دی. ګورئ دا خبرې غور سره واورئ، دا ډېر د کار خبرې دي. دا علم دا تعلیم چې زه کوم بیانوم دا نن نه مخکې یو مولام نه دی بیان کړی او نه مولیان په دې تعلیم پوهېږي. د مونځ د حقیقت نه ځان خبرول دي. وروره په یو حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا صلاة الا بحضور القلب. مونځ نشته سیول وی مونځ بیخي نشته دی چې د قلب حاضري پکې. نن سبا هر کس وایي چې کوم دی زما زه خو حاضر یم، او دا مولیان دا تبلیغیان خو دا وایي چې خشوع خضوع سره مونځ کوه. خشوع خضوع سره چې دا سترګې به پټې کړي او دا سر به م راټیټ کړي. څه دي چې زه خضوع سره مونځ کوم؟ د الله بنده ځان خبر کا. د خشوع د خضوع نه ته څه خبرې؟ خشوع خضوع څه ته وایي؟ اول خو ځان خبر کا. دا مقامات دي. دا چې کوم دی د طریقت ته چې کله ته راشې د شریعت نه راوړې او ذاکر قلبي جوړ شي، ستا دا زړه د الله په نوم سره آباد شي او د زړه د الله ذکر شروع کړي، نو بیا څلور جزه دي دی کې طریقت. ټیک شوه؟ طریقت ته را دننه شوې. په طریقت کې دننه څلور جزه دي. بیا اولنی جز دی ذکوریت، د ذکر نه وتی دی، یعنی د دې سینې دا کوم مخلوقات دي دا ذکر کوي، دا هغه پیله درجه کې د داخل شو. بیا د دې جزئی وځي دویم جز دی خوشیت. بیا دی اعمال شروع کی، خپل خپل مقامات وځي. د دې په باطن کې چې کوم دی د دې ټریننګ شروع شي، نو هغه ټریننګ او هغه اعمال صالحه، هغه عبادتونو ته اعمال صالحه ویل کېږي چې ستا جوسې کوي، ستا د قلب د زړه جوسې. او بیا خشیت دی. دا خشوع خضوع چې دی وایي دا مقامات دي، دا درجات دي.
دا جزونه دي. نو بیا چې کوم دی د هغې نه پس خشیت دی، خپل مقامات ته دي ورسي او هغه مقامات باندې دی ذکر کوي، بیت المعمور ته ورسي او داسې د دې نور مقاماتونه ته خشیت وایي. او بیا د هغې نه پس څلورمه مرتبه چې ده نو هغه حریت ده. یعنی ته چې کله مقام حریت ته ورسي، دا چې کله د الله دیدار دی وشي او الله پاک مخامخ راغونډ ستا ته مقام حریت ته ورسېدې، الله پاک سره دې دوستي وشي یا د الله دیدار دی وشي، نو دا مقام حریت دی. او مقام حریت ته چې کله ته ورسېدې نو ته د قید شریعت نه آزاد شوې، په تا باندې بیا د شریعت هېڅ قانون نه لاګو کېږي. که ته لمونځ کوې او که نه کوې، ستا خپل منزل تا ته میلو شو. دا مذهبونه چې کوم ټول راغلي دي دا الله ته د رسېدو دپاره لارې دي. او چې کله الله ته ورسېد نو الله منزل دی. زمونږ چې کوم دی نو زه چې ورکوټ یم، زمونږ په دې علاقه کې په دې د دې نوتې په دې پاټک سره یو سای بابا به کېناستو دکان کې، ځان ته به اکثر ګرمۍ او یخنۍ کې هور بل کړی و او بربنډ به ورته ناست و، داسې ورسره 2-4 کسان منجوران او دغه هم ناست و. نو زما نیکه دې خدای وبخي، هغه چې کوم دی نو هغه نه ما پوښتنه وکړه، زه ورکوټ یم. مې یاره دا سای بابا چې کوم دی نو د تاسو خو چې کوم دی نو ولا او سره نږدې مې خبرې اترې هم کېږي په هینکو مینکو کې، ولې هغه به هینکو ویل هغه ټایم، هغه راغلی د سند نه، نو اردو یا پنجابي لږه ډېره ورتله خو پښتو نه ورتله. هغه ویل چې دی یاره دا چې کوم دی نو موږ څه نشو ویلی، خو خلک وایي چې دا د الله ولي کېدی شي، ملنګ کېدی شي، فقیر کېدی شي، نو دې په وجه باندې څوک ورسره زیات چیټ چاڼ نه کوي. نو هغه چې کوم دی داسې خبرې به کېدې، نو بیا چا ورته ویلي دي چې یاره خلک په لاره تېرېږي، زنانه تېرېږي، دغه کېږي، نو ته چې کوم دی کپړې اچوه، لږ ځان که نه لکه پټ ساته، داسې څه لنګ واهه کېدی شي. نو هغه زما نیکه چې کوم دی نو ورته مخامخ پاټک او د هغه خپل یعنې ټال و د بوسو. نو هغه ټال ته چې کوم دی یو ورځ چې کوم هغه څوکیدار به راتلو، هغه بیمار و، نو زما نیکه په خپل هلته پاتې شو د شپې ټال ته. نو ټال کې ودو چې نیکه مې وایي چې د شپې دا نیمه شپه شوه وي، تماشې وي او دا دنیا مخلوق راغلي او پکې واړه واړه وو، لوی لوی وو، دا اوږدې اوږدې ټوپۍ او ګونګروګان او دا یو درز غرب و. نو زه چې دی راپاڅېدم، په دې راپاڅېدم او چې ور روان شوم، ویل چې راشه یاره دا سای بابا چې کوم دی نو دله زما په خیال څه ډالۍ مالۍ راغلی ده، که څه حساب کتاب دی په دې دومره نیمه شپه کې. نو چې زه کله ورجوخ شوم داسې 10 ګزو کې وم چې एकदम زما د سترګو هغه نظاره ختمه شوه او ایسم نو چې مې کته سای بابا ودو په ارام ډډې والي ورسره منجوران هم 2-3 مریدان هم پراته وي مودو په هغه دوکان کې. نو زما نیکه پوه شو چې یاره دا خو چې کوم دی نو رسېدلی سړی دی، د الله ولي دی، په ډیوټۍ به نو د هغې په وجه باندې بیا زما نیکه به چې کوم دی د هغه ډېر قدر او عزت کو، اکثر له به وله روټۍ موټۍ او دغه دا شیزونه خپل چې کله کومه روټۍ به د کور طرف نه تلاغله نو هغه به سای بابا له ورکړه. نو د سای بابا چې کوم دی دواګانې وې سره یو ورځ چې کوم دی زما نیکه ته ویلو، ما ته وایي ستا دا ماشوم څه کېږي چې دا سکول نه راشي دلته تا سره ناست دي؟ هغه ورته دا زما نوسۍ دی، پیلنۍ نوسۍ مې دی، د لور زوی مې دی او دی چې کوم دی نو د سره زما ډېره مینه ده. دی ځکه چې کوم دی د سکول نه پس دلته راځي، دله ما ټافیان یو ګولۍ مولۍ ایښي هغې دپاره راځي ډېر شوق نه. نو سای بابا چې کوم دی نو هغه ته وایي چې یاره دا ستا دا نوسۍ نه دی، دا ډېر د کار سړی دی او خو چې دی دا راز به چاته نه وي، که دا راز دې چاته وویلو نو بس دی به چې کوم دی نو د الله پاک والي اوچت بېږي، نو دا راز به نه وي، ایون د ده مور ته به هم نه وي. نو زما هغه نیکه چې کوم دی دا راز په زړه کې ساتلی و. بیا چې کله
روحانیت کې راغو او بیا چې کوم دی سای بابا سره ملاقات وشو او هغه کیسې مو کتې هغه ټول هر څه نو هغه هر شی او شی راته مخې ته راغی نو مې ښه زما نیکه ما هم دا خبره پټه کړې وه ما ته هم نه ویلي خیر بهرحال یعنی مونږ به خپل هغه موضوع ته دوباره راشو د لمونځ باره کې که نه دلته چې کوم دی ګوره دا اکثر له نن سبا زموږ په دې تبلیغیانو کې او وهابیانو کې او داسې مختلف فرقې دي دغه دي چې هغوی ته ووایي چې یاره زه پلان کیسې ته ځم او مونږ هلته د ذکر حلقه ده او دا ذکر کوو نو هغوی وایي دا څه ګډوډ کارونه کوي د الله بنده دا خو د ډېرو ګډوډو خلکو کار دی هغه خلکو کار دی چې مازغې کار نه کوي پلان کې وي ډینګلې او هغه دغه کنه لکه ډېر بد ګڼي دا شي بیخي سره مني نه وي په اسلام کې د ذکر خبره نشته دی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده وي نه چې د حدیثونو ثابته ده داسې ګډې وړې خبرې کوي دا مولیان او دا تبلیغیان نو هغې ته زه وایم چې کوم دی دا په قرآن مجید کې ډېر ځایونو کې د دې ذکر راغلی دی خو زه به ته صرف یو چیده اشارې وکړم قرآن مجید کې دا یو صورت دی طه او آیت نمبر 20 او دا صورت دا 20 او 14 لیکلی شوي نو دا زما په خیال چې کوم دی 20 نمبر دا صورت دی او 14 نمبر دا آیت دی په دې کې الله پاک صفاوي و اقیموا الصلاة لذکری تاسو منځونه قایم کړئ د څه دپاره د ذکر دپاره یعنی منځونه چې ته قایم کړې ته دا مونځ وې په مونځ کې څه وې د الله تعریف بیانې که نه الحمدلله څه دي ټول ثنا صفت د الله دپاره د الله ذکر شو که نه شو نو دا ټول چې کوم مونځ مونږ کوو دا یو قسم له دوا ده او ذکر دی د مونځ قایمېدل څه دي د هغې باره کې چې کوم دی نو یو اشاره به دله درکړمه تاسو کېدای شي اوس پې ونه رسي خو بهرحال چې کله ته ذاکر قلب شي او ستا دا زړه د الله الله ذکر کوي او ته بیا مونځ ته ودرېږي الله اکبر الحمدلله رب العالمین دا زړه درپسې دې دغه الفاظ ریپیټ کوي دې ته وایي نماز کا قائم ہونا په قرآن مجید کې یو بل ذکر راغلی دی احفظو صلاة الوسطى یعنی تاسو دا د دې منځني مونځ حفاظت وکړئ مولیانو یې څه ترجمه کړې ده چې یاره دا 5 مونځونه دي نو د سحر او د ماسپښین نه او د ماښام د ماسخوتن هم نه نو منځنی چې پکې هم راځي وسط والا نو هغه د مازدیګر دی الله پاک په قرآن مجید کې دا وینا کوي چې تاسو د دې مازدیګر د مونځ حفاظت وکړئ صحیح ده دا ترجمه بیخي غلطه ده صحیح ده صلاة الوسطى څه ته وایي صلاة الوسطى دا وایي دا سینه نه ده دا سینه په دې سینه کې په دې منځ کې چې کوم دی څه دي دا زړه دی او دا مونځ چې کله پکې قایم شي د دا ذکر قایم شي ستا نو دې ته وایي صلاة الوسطى د دې حفاظت وکړي الله پاک وایي چې دا کله تا ته میلو شي نو د دې حفاظت وکړي د شیطان نه او د هر چا او بل دا د روحانیت دا لاره چې کومه ده په پاکستان کې یو ولی تیر شوی دی سلطان حق باهو هغه ویلي وی عالم فاضل لنگنے نہیں دیندے جو لنگیا سو چوری ہو یعنی دی لاره کې دا یو وړه موره ده د روحانیت چې کوم دا لاره ده دا یو په دیوال کې یو سورې دی په دې کې ته نشتلې څوک دې پرېږدي نه مولا عالم فاضل لنګړې نه دیندا یعنی تا پرې نه غواړي چې ته هغه ځای ته لاړ شي او جو لنګیا سو چوری هو اگر چې کوم څو خلک هم په دغه مورې کې ورتېر شو نو چوپ کې غلی شان ورتېر شو نو هغه خلک کامیاب شو یعنی متکس چوری که نه لکه په غلا که بس ننوتې دي په دې لاره کې د عالم نه او د مولا نه ځان بچ کو دا په پټه پټه لاړې خو کامیاب بشي نو دې لارې ته دا خلک پرېږدي نه او دې ته پته نشته چې دا د حقیقت لاره د هدایت لاره هم دغه د صراط مستقیم لاره هم دغه ده
مونږ کلمه ویلې ده خو د کلمې د مقصد نه نیو خبر. 5 جزء دي په هغې کې اولنی جز چې کوم دی اولنی ستنه کلمه طیبه ده. د هغې څه مقصد دی؟ هغه مقصد دا دی چې د هغې ذکر به کوې، د هغې ذکر باندې به خپلې سینې صفا کوې، خپل زړه به صفا کوې. هغه کلمه به ستا زړه ته چې کوشي نو د هغې نه پس په تا باندې لمونځ فرض دی، ته مؤمن شوې. په قرآن مجید کې بې انتها ځل الله پاک واقیموا الصلاة و آتوا الزکات د دې ذکر راغلی دی چې مونځ قایم کړو، زکات ورکړو، حج وکړو. خو دې سره لیکلي دي چې یا ایها الذین آمنو، هغه خلک ته وینا کېږي چې کوم خلک مؤمنان شو. مسلمان د پاره نشته، دا فرض په مؤمن دی. ته چې کله مؤمن شو نو بیا به د دې مونځ حفاظت کې بیا به چې کوم دی دا مونځ په تا فرضي او دغسې بیا زکات او حج او دا ټول شیزونه دا په مؤمن فرض دي او مؤمن به دا کوي. نو د هغه روحانیت هغه سفر به دې سره تیزیږي او دی به په صراط مستقیم سید رواني. صحیح دی. یو بل ځای کې چې کوم دی نو الله پاک فرمایي په قرآن مجید کې د مونځ باره کې دا سوره النساء دی او آیت نمبر دی 103 او دا سورت نمبر دی 4. صحیح. سورت النساء کې دا 103 نمبر آیت دی. دې کې الله پاک وایي، دې کې د مؤمن صفت هم بیان دی او د هغې سره سره چې کوم دی د مونځ فضیلت هم بیان شوی دی چې دا مونځ دې کې الله پاک وایي فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. یعنی دې کې الله پاک وایي چې مونځ قایم کړئ. کله مونځ قایم کړئ؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، چې کله ستاسو مونځونه قضا شي. ټیک ده. اوس مولیانو د دې ترجمه دا کړې ده چې تا نه د ماښام مونځ قضا شي نو په ماسخوتن کې روګرځوه، د سهار د نه قضا شي نو ماسپښین کې روګرځوه، که ټول د نه قضا شي نو راټول 4 واړه په ماسخوتن کې روګرځوه. د دې قضا خبره نه کېږي، دا وقتي قضا ده. قضا اصل قضا څه ته وایي؟ یا انسانه چې کله ستا مونځ الله ته نه رسي، ته فضول اسې ډغرې وې، نو دا ستا مونځ قضا دی. دا ته اسې ډغرې وې خو دا مونځ ته الله ته نه رسي، نو دا قضا دی. چې کله په تاسو داسې حالات راشي چې ستاسو مونځونه الله ته نه رسي، لکه څنګه نن سبا دي خشک مونځونه دي، خوشې ډغرې دي، نو بیا څه وایي الله پاک؟ فذکروا الله، د الله ذکر رونیسئ، د الله ذکر وکئ، د الله د نوم ذکر وکئ. قیامم په ولاړه، وقعودم او په قاعده باندې په ناسته هم، وعلى جنوبکم. او دا ډېر ښکلی پوینټ دی، ما مخکې هم ذکر کړی. علی جنوبکم دا ایون په هغه وخت کې به هم دا ذکر کوي چې کله ته اوده او اړخونه اړې. نو دا مولیان چې کوم دی د دې بیخي ګډه وډه ترجمه کوي او د دې په ترجمې او په حقیقت نه دي پوهي. دا د دې زړه دا ذکر نه دی، د دې باره کې دا خبره شوې ده چې کله ته اوده تا ته خو پته نه لګي که نه څومره اړخونه دي اړولي. د اوده مثال خو د مړي دی که نه، هېڅ پته ورته نه لګي. اکثر له دا زمونږ خلک چې کوم دي نو تاسو به کتلي وي پلانکي عادت دی، ګوره بوډا شو اوسه پورې پر کټ کې په اوده مچازي کوي، د هغه کمزوری ویس. داسې ډېر خلک شته دی، په ځان پوه نه شو بس. نو دا چې کوم دی د دې زړه باره کې دا تسبیح والا ذکر نه دی چې ته تسبیح رونیسي ټکه 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 په ولاړم لګې او ځوانه دوکه کې یو بل سره به دوکه هم کې فراډ به هم کې او تسبیح دې نیولي دي لاس کې. خلکو ته یو فیشن جوړ کړی. دا تسبیح د دې مثال دی چې داسې تسبیح الله پاک تا کې فټ کړي دي دلته. دا زړه نه دی، دا زړه دا ټک ټک چې کوي
دې کې د الله دا ذکر کوزول دي او دا چې کوم دی نو ملا له ورځي نه دی چل هغه سره دومره طاقت شته نه چې هغه وکړي دا خبرې هغې نه کوي خلکو ته دا پټې ساتي د هغې کار څه دی په زکات به خبره وکړي او د صحابه کرامو کیسې به ته بیان کړي د جمعې یو بیان کوي هغه هم اسې یو غر او بل غرولي یو کس ته تر اوسه پورې هدایت میلو نه شو د دې مولیانو د وجې دا په خپله په غلطه لار روان دي څه په خپله هدایت نشته دی او بل یو خبره ته اهم وکړم قرآن مجید وینا ده د قرآن مجید وینا ده الله پاک په قرآن مجید کې ویلي دي چې د هغې خلکو اطاعت به نه کوي د هغه خلکو خبره به نه مني لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا د هغه انسان د هغه مولا د هغه مفتی خبره به نه مني د هغه اطاعت به نه کوي الله پاک وایي چې د کومو خلکو زړه ما د خپل ذکر نه غافل کړی دی د هغه زړه چې د کوم کس زړه ذکر نه کوي د هغه خبره به هیڅ چرې ونه مني ګورې نه به مني دا د الله حکم دی په قرآن مجید کې او نن چې کوم دی نو مونږ څه دي مولیانو په ګډو وډو سر کړي خبرې ډېرې دي وروره او انشاءالله په ارام په ارام به یې کوو زه ګورې په دې خپل ویډیو کې زه دا د موبایل نه ریکارډ کوم زه یو خاص سپیشل یوټیوبر نیم موبایل ځان ته مخې ته کېدم او دا بیان کوم درته نه زه دې کې کټینګ کوم او نه پکې چې کوم دی ماله ایډیټینګ میډیټینګ راځي بس چې څه مې وویل هغه چې کوم دی په خپل یوټیوب چینل باندې ورکوم نو که څه غلطي ملطي پکې کېږي یا پکې څه داسې چپ پاتې شم یا څه کمې به شی راځي نو زما وروره زه د نه په ایډوانس کې معافي غواړم الله دې خوشحاله او آباد لره او انشاءالله زموږ دا سلسله به جاري او دا خبرې به کوو د الله په امان الله دې عزت